الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 400 د ادبي تحریک نن میاشتنۍ غونډه د نن تاریخ 28 د اکتوبر او د کوثر خان حجره پتنګي کې مونږ ډیره مننه کوو چې د دې تقریب او دستوري لپاره مونږ ته زم راکو او دلته راوبللو. نننې دستوره لکه زموږ د منشور تر مخه نن د ګران ترقی پسند مصنف او شاعر اختر منیر صاحب په درناوي کې ده. مونږ ډیره مننه کوو چې مونږ له وخت راکو او زموږ دعوت یې قبول کو او تر دې ځایه راغلل. د راغلو ملګرو هم ډیره مننه کوم چې په معمولی درخواست باندې زمونږه د دستوره په خپل راتګ او ناستې باندې درنه کړه. د دستوري باقاعده آغاز کو د تلاوت قرآن پاک نه. نو غافر الله شبنم صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي تلاوت قرآن پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک الله. لکه څنګه چې د پښتنو د یو دستوري دپاره د یو مشر ضرورت وي، د رڼې دستوري دپاره مونږ دغه د صدارت پټکې فرید الله شاه حساس صاحب ته پسرو. هغوی دې واسطې ته تشریف راوړو. زمونږ د دې ننني غونډې مشر میلمه چې د چا په درناوي کې دا پروګرام منعقد کړی شوی دی، نو زه خواست کوم اختر منیر صاحب ته چې زمونږ د مشر میلمه په حیثیت کې زمونږه ګران میلمه چې اوس تاسو خوږ تلاوت قرآن پاک هم واورېدو، غافر الله شبنم صاحب مونږ سره ناست دی. هغوی به هم مونږ سره خبرې هم کوي، شعرونه به هم وایي، ډېر خوږ اواز لري. سهار صاحب راغلی دی، مونږ ته به ستړي مشي ورته وایو. د دې دستوري د سټیج چارې لکه نظامت د سید مطهر شاه طاهر او خان عمرزی په ذمه باندې دي. نو تاسو ماته دعا کوئ چې دوکه نشي پکې. او پریزیډیم ته دلته زمونږه جانا پہچانا او د اشنغر د شخاص کار د ټولې پښتونخوا که زه ویم بلکې په پاکستان کې مشهور زمونږه فنکار شاعر او اکټر او هر څه نو میراوس ته خواست کوم چې هغوی سټیج ته تشریف راوړي. د 400 د ادبي تحریک سرپرست گوهر علي گوهر صاحب ته خواست کوم چې راشي میلمانو سره کښېني. د 400 د ادبي تحریک د بنیاد نه چې کله شروع شوی دی او د دې منډو ترړو کې
زمونږ سره یو داسې هستی چې هغه د هیرېدو بالکل نه دی او دا 400 ادبي تحریک څه چې په کلي کې د هغې کمې روغې جوړې هغه هم کوي او د په غم ښادو کې مشهور دغه شان د تحریک دپاره چې هغې کمې منډې تللی وي د شاعرانو د فلاح و بهبود دپاره چې کمې منډې تللی وي نو جانزیب مومن صاحب ته خواست کوم چې هغې تشریف راوړي د 400 ادبي تحریک ناصر خان همدرد صاحب ته خواست کوم چې هغې سټیج ته راشي دا نه دی راغلی دا دوابي شب قدر د کتوزو نه زمونږه ګران ملګری چې دا 400 ادبي تحریک په جوړېدو کې کلیدي کردار او بنیادي کردار ادا کړی دی نو سحر کتوزي ته خواست کوم چې هغې سټیج ته تشریف راوړي او بیا د ټولې پښتونخوا خصوصا د اشنغر د شاعرانو زړه کلیجه او څه ورته وایي ځیګر دا آزاد اشنغري ته خواست کوم چې هغې راشي سټیج ته تشریف راوړي او 400 ادبي تحریک چې چا مرهون منت دی چا یې بنیاد خیرې او چا دا ټولې هلې ځلې کړي دي نو زمونږ خوږ صدر طیب الله خان صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي مېلمنو ته مخاطب شي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټولو ملګرو ته هرکلی وایم او نن مونږه د یو ډېر دروند مشر چې هغوی په خپل ځوانۍ کې په خپل وخت کې دا شاعران ادیبان همدغسې نازولي دي هغوی په درناوي کې دا دستوره را جوړه کړې ده نو زه به ډېر وخت نه اخلم چې د هغوی باره کې خبرې وشي ټولو ملګرو ته هرکلی وایم او ډېره مننه ستاسو د راتګ